ملګرو دا خو پته وي چې دغه ځای ته راتګ او د چې کوم زیارت موږ کوو نو دې کې د قاري شیر محمد صاحب ته د الله جزای خیر نصیب شي. هغه طیب سر نه راغلو غریب او سر وختي راغلی خو چونکې موږ پرون عمره کړې وه لیټ راپاڅېدو نو اوس 11:30 بجې سره دغه ځای ته ووتو انشاءالله. الله دوی ته جزای خیر نصیب کړي او بغیر زموږ وینا خپله باندې رالو ګاډی راوستلو نو انشاءالله موږ قاري صاحب ته دعاګانې کوو. زموږ څومره ملګري دي چا ته چې د دې پته لګي هغه به قاري صاحب ته خصوصي دعاګانې کوي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ شریعت په اصطلاح کې رمی جمرات ورته ویل کېږي، یعنی شیطانان ویشتل او دا د حج اهم حصه ده. مینا نه خلک راځي او د شیطانان ولي نو دا چې کوم تاسو ته ښکاري دا لرې دا ورکوړی شیطان دی. بیا دې سره که تاسو دا وګورئ دا وسطا او بیا مخامخ هغه ځای کې هغه کبرا نو دا شیطانان دی. دا حج کې ویشتل لازم دي او دا د حج یو اهم رکن دی. اور دې کې سعودي حکومت ماشاءالله چې کم طریقې کار دی ډېر بهترین ښکته بیسمنټ کې 2 چته 3 چته بیسمنټ دی اور پاسه 15 چته دی. نو رمی جمرات خلکو د اسانتیا لپاره دومره دوی مهنت کړی دی. اور دغه ځای کې چې دا ولې نه به داسې دی لکه چې کوم د شیطان کاڼی دی هغه ولګېدو دا ښکته ځي او بیا دغه چې کوم مینار دی په سر باندې غورځېږي. دا د مشرانو کتلې اوس نو جوانان د دې نه خبر هم نه دي. اور دې سره سره دې فلسفه دغه ده چې ابراهیم علیه السلام کړه اسماعیل علیه السلام ذبح کولو نو هغه ځای کې ورته شیطان الله کاڼي سره ګزار ورباندې وکړو چې ما راځه دغه ځای کې بیا ورته وسوسه واچوله بیا یې ګزار پرې وکړو. اور هغه ځای کې بیا نه دا 3 شیطانان چې کوم ویشتل دي دا 3 وړه ځای کې شیطان ورته زړه کې دا وسوسه اچوله چې خپل زوی څنګه ذبح کوي. نه هغه سنت الله رب عزت دومره خوښ شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ته ورکو اور دا تر قیامت پورې به جاری وساري وي. او د دې کم باس سټرکچر دی غزه تاسو ته خیمه دا الجمره الوسطى میډل جمره دا چې کوم جمره وسطا ورته ویل کېږي منځینه دا هغه دی. دا الجمرات الصغرى هغه بورډ باندې ګوره لیکلي دي الجمرات الصغرى. نو دا صغرا شو او دا مسکی چې کوم دی دا وسطا او بیا هغه سر کې دلته نه خو ښکاري نه ډېر لرې دی هغه به الجمرة الکبرى شي. دا د رمی جمرات چې کوم بار نه بلډینګ دی هغه دی تاسو کتلی شئ. او دا چې مخامخ کمې خیمې ښکاري دا د مینا خیمې دي. مینا ډېر غټ کافي غټ میدان دی دی صرف یو حصه ده. اور دا سیستم تاسو وګورئ رمی جمرات لپاره کوم اعلی انتظام الحمدلله حکومت کړی دی. سالور چته دغه دی ګراوند فلور نه علاوه. نو دا یو مختصر تاسو ته د رمی جمرات تاریخ وړاندې کو. اور مینا میدان سره هم ان شاء الله زه درته ښیم چې دا کمې خیمې لګېدلې دي هغه واټر پروف هم دي اور فایر پروف هم دي. یعنی څو کله مینا کې اور لګېدلی نو اوس چې کمې خیمې لګولي نو هغې اور هم نه اخلي. هغه زه تاسو ته ښیم انشاءالله. دا هم د مینا حصه ده دا خیمې دي مخامخ غر کې او دې ډېره غټه ایریا نیولې ده. دا ما تاسو صرف یو جلک وښودلو چې دغه د مینا خیمې دي. دا هم د مینا خیمې دي دواړو طرف ته. دا هم د مینا حصه ده. لکه اکثره کتر ولوي چې اشتن کې ها دی بلډینګونو کې کتر ولا خلک پاتې کېږي. دا ګوره دا مینا حدود دي خیمې لګېدلې دي او مینا ډېر غټ حدود. الاتجاه نحو اليمين قليلا. دا هم د مینا حصه ده. اور اوس به ځو انشاءالله مسجد خیف ته.